د صوبایي حکومت د طرفه چې کوم د رمضان پیکج اعلان شوی دی نو د هغې لپاره به رجسټریشن څنګه کوو، دا به څو روپۍ میلاویږي. د دې په باره کې اکثر ځینې کسان تپوس کوي، یو خو د وزیر اعظم د طرفه دی، یو د صوبې د طرفه یې، لکه یو د ملک په سطحه باندې ورکړی کېږي. د ملک په سطحه چې کوم ورکړی کېږي هغه 13,000 روپۍ دي. د صوبې په سطحه چې ورکړی کېږي د هغې په باره کې ځینې کسان تپوس کوي چې د هغې لپاره به رجسټریشن څنګه کوو او د دې روپۍ چې دي دا به څو میلاویږي. لکه دې ځل موږ له په رمضان کې 100 روپۍ راکړئ. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ور ورسي. نو تاسو که کتلي پروس کال چې دی هم د رمضان پیکج چې دی هغه د صوبې د طرفه ورکړی شوی چې په هغې کې 10,000 روپۍ چې دي دا ورکړی شوي وي. خو کله چې 10,000 روپۍ شروع شوې نو زیاتر کسان وي چې دا مالداره کسانو ته میلاویږي او پارټۍ والو ته میلاویږي او موږ ته میلاو نه شوې. خو که تاسو دغه شانتې د وفاق هغه وګورئ نو هغه هم 15,000 روپۍ کمتر کسانو ته میلاو شوي. خو دې ځل په هغې کې اضافه راوستې ده. دغه شانتې دې ځل چې ده نو په صوبایي کې هم اضافه راغلې ده. 25% چې دی د هغو له طرفه وینا شوې ده چې اضافه راغلې ده. نو چې اضافه راغلې ده نو هغه اوس چې رسېدلي دي 12,500 روپو ته رسېدلي. لکه دې ځل به تاسو ته د رمضان پیکج چې دی هغه به تاسو ته 12,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو ویډیو چې دی هغه به تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته صحیح معلومات چې دی دا در ورسي. اکثر ځینې کسان ویډیو چې دی هغه نیمګړی وګوري نو بیا وایي ته دروغ وایې، لکه په تېره شوي کې چې موږ تاسو ته د 10,000 روپو وې او بیا وروسته هغه 13,000 روپۍ شوې. نو اوس چې دی هغو دا وینا کړې ده چې دې ځل به تاسو ته میلاویږي 12,500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي. خو ځینې کسان وایي د دې رجسټریشن به څنګه کېږي. نو په تېر شوي پیره که تاسو کتلي د هغې رجسټریشن چې دی د هغې لپاره به تاسو دغه له چې دی ممبر له چې دی تاسو به شناختي کارت چې دی دا به صوبه ورکړو. ستاسو کوم کونسلر دی د هغې له به تاسو شناختي کارت ورکړو. نو ستاسو په شناختي کارت او د موبایل په نمبر باندې چې دی ستاسو کار به کېدو، تاسو ته به هغه روپۍ چې دي په دغې باندې میلاوي دي. نو د هغې د رجسټریشن دغه طریقه وه. نو وایي څه کال چې دی د دې رجسټریشن به څنګه کوو. نو دې چې دی موږ اوس معلومات چې دي هغه حاصل کړل. موږ لاړو تپوس وکړو نو هغه وایي چې زموږ سره هلته کې ریکارډ هم پروت دی، د زکات ریکارډ چې دی د هغې پروت دی چې کوم کسان د زکات دپاره ایل دي زموږ سره پراته اکثر موږ د زکات روپۍ چې دی دا ورکوو. نو یا به ریکارډ چې دی د دغې زکات د دغه رجسټر نه به دا ریکارډ رالو او کېدای شي که د هغې نه یې راونغستو نو په زړه طریقه به ورکوو. نو حالن ساعت د هغو له طرفه څه طریقه چې دا نه ده ښوولی شي چې په دغه طریقه تاسو رجسټریشن وکړئ. چې کله څه طریقه راله نو هغه به زه په دې پیج باندې چې دی هغه ویډیو به اپلوډ کوم. نو د رجسټریشن کولو طریقې نشته، خو چې کله ما ویډیو اپلوډ کړم په ټایم به تاسو رجسټریشن کوئ. داسې نه چې بیا وروسته میلاویږي دا پیسې چې دي دا بیا لیټ میلاویږي، د روژې په اخره کې میلاویږي. نو ځینې په هغه وخت کې بیا د رجسټریشن کوشش کوي، نو په هغه وخت کې بیا د دې رجسټریشن چې دی دا نه کېږي. او تاسو هم په خپله علاقه کې چې دی معلومات د دې کوئ، د دغې کونسلرانو معلومات کوئ، ځکه چې د دې هر سره چې دي دا د دغې کسانو سره چې د هغو سره نو هغه به ستاسو ریکارډ چې دی دا به ور وخېږئ نو تاسو ته بیا دغه روپۍ چې دی دا میلاویدی شي. خو که ستاسو ریکارډ د هغو سره نه یې ختلی نو بیا تاسو ته دغه روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی. نو دې ځل له هغو له طرفه وینا شوې ده چې 12,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. او حالن ساعت چې دی هغو په درنه کې لا دغه دي هلته کې پساو دي چې کله د هغې نه راشي نو د هغې نه وروسته بیا د دې رجسټریشن چې دی دا به شروع کېږي.